مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ یو ډیر لوی صوفی بزرگ تیر شوی دی. دی په ابتدا کې آزاد زندگی تیری او په هر قسمه غفلت کې مبتلا و. شرابونه به مسکل. دی وی چې زما د وینځ نه زما یو لور وه او زما ډیره خوښه وه، په ما ډیره ګرانه وه. هغه ماشومې به ما سره ډیره مینه کوله، ما سره عادت وه. وای زه به د شرابو په نشه کې هم په ځان به نه پیدم او لاس کې ګیلاس د شرابو ما سره به وو او دا ماشومه به مې راوسته، په پتون به مې ځان سره کینوله، شرابو نه چې ګوټ به مې اخیسته. نو دې ماشومې باندې د شرابو دا بدبویي به بده لګېده. نو دې به ګیلاس له سپېړه ورکړه، ما نه به ګیلاس پرېوت، د شیشې ګیلاس به اب هم مات شو، قیمتي شرابو اب هم توی شو. مالا به ډېره غوسه راغله او ما به برداشت کو، ځکه چې غوسه که ډېره وي خواخوا ماشومه وه، ښکلې وه او زما اولادو، نو زما به پرې مینه راغله، نو هغه غوسه به ختمه شو. ما به هېڅ هم ونه ویلي شو. په دې ماشومې سره مې ډېره مینه کوله. د 2 کالو عمر ته چې ورسېده بیماره شوه او وفات شوه. زه ډېر زیات خفه وم. په ما باندې ځمکه اسمان یو. ما وی چې سونو خو دا ماشومه وارانه لاړه، بس نسکور پروت او یو شان غم او جړه ګولایه کوله. خو د دنیا نه چې څوک لاړ شي بیا نه راځي، څوک چې وفات شي نو واپس کېږي نه، په جړه ګولا. دغې ماشومې پسې ډېر مې جړل. یو ځل د زیارت ورځ وه، ما ته ماشومه بچی را یاده شوه او ماښام ټیم و، د شرابو مې ډېره نشه وکړه او ډېر شراب مې وڅکل او ماشومې پسې د سترګو نه بېواره اوښکې روانې دي. ماښام نه پس په ځان پېښ شوی نه یم، په نشه کې ډک اوده شوی یم، سترګې مې ورغلي دي. د نشې نه ډک یم او اوده یم او د جمعې شپه ده او خوب وینم. چې روز د قیامت شوه، مړي د قبرونو نه راپاڅېدل. مالک ابن دینار فرمایي وي ما وی چې زم راپاڅېدم د قبر نه، منډې مې وهلې، هر چا کفن په غاړه منډې والې، مام کفن په غاړه منډې والې. څه منځه پورې منډې مې ووالې، ډېر ستړی شوم. شاته ما پسې څه کشار او قدمونو اوازونه شو چې شاته مې وکتل یو لویه اژدها وه، ما ته یې خوله وازه کړې ده او ډېره ګړندۍ را روانه ده. وایي ما نورم قدم تیز کو او ډېره تیزۍ کې منډه وام، خو هغه اژدها نورم را نږدې کېږي. وایي یو بوډا سپینګیري کمزورې بابا و، ما ته را نږدې شو. وایي زه ولې پر منډه ورغلم چې بابا په خدای بشي او پتا بشي دا اژدها ده، دې نه مې لږ بچ کا. نه هغه بوډا کمزوري بنده راته وی چې زه خو دې بچ کولی نشم، البته دغه نیغه لار ده، په دې ورځنو کیدی شي چې څه لار درته میلو شي. ما مخکې منډې والې نو ډېر په تیزۍ کې چې ورغلم یو ډیرکۍ و چې په هغې وروختم، ما وی چې هغه غاړه به ترې ټوپ کړم چې مې وکتل د جهنم سرې لمبې دي. نو زه زر را واپس شوم. وی چې را واپس شوم هغه اژدها ډېره غټه وه. وی چې زه څنګه خوا کې ورسره ووتم او هغه اژدها را تاوېده، نو زه یو څو قدمه لرې تللی وم، اژدها غټه وه، تاوېدو کې مشکلات وو. وی چې هغه راپسې بیا ګړندی راغله، بیا دا بوډا بابا ما له مخې له راغی. ما ورته ویل چې په خدای بشي په تا بشي ما ته بچ کا. راته وی چې د بچ کولو کار زما نه دی، زه دې نشم بچ کولی، کمزور یم، لار د خیم مخکې زه کیدی شي لار درته میلو شي، خو ما ته څه نه دي معلوم. وی منډې وهم سر وهلې بر وهلې، ناګهانه یو آواز ولګېده چې ای د مسلمانانو امانتونو تاسو بهر روزئ سیل دپاره. وی ناګهانه د جنتونو دا پردې کولاو شوې، دروازې ازادې شوې، شیشې کولاو شوې او د مسلمانانو هغه ماشومان چې هغه په نابالغه عمر کې وفات شوي هغه ټول ماشومان راووتل او په جولو او په ټالونو کېناستل او د جنت د دې نعمتونو نه یې خوند او مزې اخیستې. وایي زه دغه شان ما پسې اژدها را روانه ده.
وی لږ ساعت پس مزل کوم بیا आवाज وشو چې باقی مانده د مسلمانانو څومره امانتونه ټول روزه په جنت کې مشغول شي لوبو د پاره روزه نوی نور ماشومان چې روتل ما پکې سترګې اړولې راړولې ناګانه زما هغه د 2 کالو مړه شوي لور هغه مې په نظر راله وی په یو ټال ناسته ده او ټال را اوږد شو زما طرف ته جوټه ووخله زه غونډ مونډ په غېږ کې اوچت کړم په ټال کې کېنولم په خپله بیا په دنیا کې زما په پتون څنګه کېناسته هغسې بیا زما په پتون کېناسته وی ما ورته وی چې بچیا زه خو ډېر ویرېدم او ډېر تکلیف کې ستړې ستومانه منډې مې وښلې دي اما پسې اژدها را روانه ده وی بابا ته غم مه کوئ چې اژدها څنګه را نږدې شو ما ته یې خوله وازوله دغې وړې ماشومې په وړوکي لاس باندې هغه اژدها له څپېړه ورکړه سورلکۍ پې وړې دی لورې پرېوته وی ما دې لور ته کتل چې خدایه دا خو وړه ماشومه دومره لوی طاقت وی دی لور مې د قرآن تلاوت شروع کړي ما ورته وی چې بچی تا خو قرآن نه دی ویلی ته خو ډېره وړه وې وی راته وی چې په جنت کې زمونږ کلام دا قرآن دی مونږ قرآن اسې وایو الله را کړی دی ورته مې وی بچی دا دونه طاقت څنګه میلو شو او دا لویه بلا او اژدها داسې شي وی راته وی چې بابا تا ډېر ګناهونه کړي د هغې نه د دپاره بلا او اژدها جوړه شوې ده نن د دغه د ماتی خوري دي وی ښه بچیه چې دا زما دپاره اژدها او زما ګناهونه دي هغه بوډا سپینګیري 2 ځله په لار مخې له راغلی دی خو زه یې ته نه شم خلاصولی هغه څوک دی بابا دا ستا نیک عملونه وو چې ډېر کمزوري نو د اژدها زور یې نه شو برداشت کولی ته یې د هغې نه نه شوې بچ کولی مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې د خوبه راپاڅېدم سهار و او ډېر مې وجړل ځکه لور مې په خوب کې ولیده چې په جنت کې د مطمئنم شم او بیا مې توبه وویسته چې زما به آخرت کې دا انجامي چې ما پسې د ګناهونو دا پیټي را رواني او ما ماته یو خوله راته او زما نیک عمل دومره کمزوري دي چې زما په آخرت کې په عذابونو کې په کار نشي راتلی او زما بچو نشي کولی نو بیخ دي وځي د دې زندګۍ وی توبه مې د شرابو نه وویسته او یو نوې زندګي الله را عطا کړه زما دې کې دا مقصد و چې کم ماشومان د مسلمانانو نابالغه وفات شي هغه به الله جنت ته بوځي او دغه نابالغه ماشومان به د خپلو والدینو او چا پې جنازه کړي د هغې ټولو سفارش او شفاعت کوي مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے